په مخ راګرځئ خو مقتدیانو ته به مخامخ کینی او اسکار به کوي دا نه چې دا په جمع دعاګانې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جمع دعاګانې نه دي کړي دا نشته په دې ځای کې بدعت دی موږ د پیغمبر نه نشو مخکې کېدلی چې ته امام ته وایې چې مولوي صاحب ځه که نه لاس اوچت کړه که نو په یو سترګه ورته ګوري هلکه هغه سره ستا صرف د سلام پورې خبره وه د امام سره چې هغه سلام وګرځو ستا خپل کار دی د امام خپل کار دی خپل اسکار دی کوه امام سره لاس اوچتول او یو ځای په مخ لاس راښکل دا یو بدعت دی چې نه د الله نبي دا کار کړی او نه صحابه کرامو کړی بدعت هم دې ته وایي چې ته داسې ظاهره کې یو نیک کار کوې چې پیغمبر او صحابو نه ثابت نه دی او ته یې دې کې ثواب دی دغې ته بدعت او سنتو نه پس په دعا باندې یو ځلې مناظره وا د استاد محترم امام المدرسین حضرت العلامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث استاد محترم ابو الفضل فضل سبحان القادری صاحب او مد مقابل مولانا عنایت الرحمن صاحب اغي داوو لیکلا چې د سنتو نه پس دعا غوښتل دا بدعت دي او داوی راواغشتا د امام المدرسین استاد محترم صاحب مخ ته کیښوده استاد محترم صاحب چې د مولانا عنایت الرحمن صاحب د سنتو نه پس کومه دعوه لیکلې وه هغې ته یې وکته دعوه باندې لیکلي چې د سنتو نه پس دعا غوښتل دا بدعت دي استاد محترم صاحب فتاوی شامی راواغشتا او دغه مد مقابل مخې ته کیښوده چې بدعت هو په 15 قسمه دي صاحب د فتاوی شامی را نقل کړي دي د ده نه تپوس کوي که ته چېرته دعا بعد سنت ته واجب وې نو بیا خو تم زمونږ نه په دې دعوه کې د سنتو نه پس په دعوه کې ته زمونږ نه هم یو څو قدمه مخکې ځکه مونږ خو دعا بعد سنت ته مستحب وایو ته ورته واجب وې او که نه ته دعا بعد سنت ته مستحب وې نو بیا زم ورته مستحب وې او تاسو هم ورته مستحب وایې اختلاف نشته دی مناظرې کولو ته ضرورت هم نشته او که نه ته سنتو نه پس دعا ته مباح وې نو بیا هم زما ستا ترمنځ دومره اختلاف نشته خو که چېرته تو سنتو نه پس دعا ته مکروه وې تو سنتو نه پس دعا ته حرام وې بیا زما ستا درمیان کې اختلاف پیدا شو اختلاف شته دی نو مو ته به بیا مناظره کوو که ته وې سنتو نه پس دعا کول دا مکروه دی دلیل ظنی به پیش کې که ته وې د سنتو نه پس دعا کول حرام دی دلیل قطعی به پیش کې او تا صرف بدعت لیکلی صاحب د فتاوی شامی خو بدعت په 15 قسمه دی اوس تا خوښه ده چې دې کې د کم یو مرتبه ته انتخاب کې مولانا عنایت الرحمن صاحب چې د امام المدرسین دا بیان او تقریر واورېدو لږ څه وخته پورې خولې بنده وه خو د امام المدرسین د دې خبرو د یوې خبرې جواب هم آخره پورې ونه کو صرف آخره کې دا ووې چې د نن نه پس کم ځای تاسو مناظرې ته ځئ مولانا عنایت الرحمن صاحب وایي نو زه به مناظرې ته نه درځم استاد العلماء امام المدرسین صاحب ورته وفرمیل چې زه خو به د احقاق حق دپاره هر میدان ته هر مناظرې ته حاضرېږم د اظهار د حق دپاره په اعتدال سره به خپل دلیل پیش کوم او د اظهار د حق دپاره به هر میدان ته حاضرېږم باقی ستا خپله مرضي ده لیکن ته چې زما مخې ته راځې میدان مناظرې ته نو زه پې خوشحالېږم کم از کم ته په خبره باندې هم پوهېږي په کتاب باندې هم پوهېږي او ستا چې کوم نور ملګري دي هغه نه په خبره پوهېږي نه ستا غونته علم هغې سره شته دی باقي ستا خپله مرضي ده که مناظرې میدان ته راځې او که نه راځې خو د هغې نه پس مولانا عنایت الرحمن صاحب په خپله خبره باندې په خپله وعده به آخر وخته پورې قایم او د استاد المناظرین
او د امام المدرسین مخې ته بیا چرتم د مناظرې دپاره رانغی. ځکه د سنتو نه پس دعا کول دا یو مستحب عمل دی او د دې په استحباب باندې زما د ناقص علم مطابق ما سره په اول ډېرې حوالې دي او بیا خاص کر د دې د کتابونو د اهل دیابینو او بیا زمانه چې کوم په علم او عرفان کې زیات خلق تی علما دي اغي سره په بیا ډېرې حوالې دي. شیخ اسفندیار هارونی دادی او نر مرد میدان راغی نو دا پیروکار دی د شاه احمد رضا اغیار تر هر زی په میدان تختی او تلاما شوی په دین پویږي هر زی دستاسو مشران تختی ایتا بدر سوک دا چاغ پلار خلاص کی